د انجیل 2 شرحې دي بس فقط یو شرح په 2 جلدونو کې ده ضخیمه غټه شرح د انجیل په 22 جلدو کې ده دا د دنیا غټه شرح ده د انجیل لیکن د قرآن کریم لویه شرحه زمونږ استاسو په زمانه کې تفسیر علاوی دی چې 1000 جلدونو کې دی او یو مفسر په قرآن تفسیر لیکلو 15مه پاره کې وفات شوی دی تفسیر حدائق ذات بهجه 1500 جلد کې 15 پاره تفسیر کړی نو کدا پورا شوی وي دا په 1500 جلدونو کې راځي د دې امت خلق یو عجیب الله آخرت تلی دی دنیا ته دا منطقيان وایي د انسان دا بدن جوهر دی جسم دی لیکن دا سو ګورئ د انسان عمل جوهر دی دا نور کیږي دا جسم یې ورک شي موږ امام رازي نه دی لیدلی خو د امام رازي تحقیق ګوره موږ لیدلی مغروح المانی محمد علوسی من نه دی لیدلی خو لیکن د هغه عمل شته دی دا عمل د انسان جوهر دی دا نه ورکېږي ستا د کردار او د عمل نه به وروسته خلک نه پالي او دقه به بیا تا ته قبر ته پې نه فرسي روح ته به الله نه فرسي انشاءالله لکه څنګه تاسو ته شیخ صاحب وویل غیر حاضري مه کوئ غیر حاضري یوه ګناه ده او دا اثر د دې دای اشرف علي تانوي صاحب وایي چې څوک ګناه وکړي یو له آخرت کې ورکوي دنیا کې سزا دای چې د بلې ګناه توفیق ورکوي د بلې ګناه ته آماده کوي د غیر حاضري اقا اثر یو دا دی چې نن دې وکړل نو سبا به د غیر حاضري ته ډډې لګېږي بیا به دې دا تخرګي خارخ کوي چې نن هم تلی نه وي پاتې شمه نو ښه دا حقیقت کې د هغه د پرونۍ د غیر حاضرۍ هغه سزا ده چې نن دا رواني دویمې ورځې ته چې په دویمه ورځ دې وکړل نو بیا به د درېیمې ورځې ته دا انداز جوړېږي ډېر ملګري ډېر ښه طلبا غریبانانو باندې څه چل وشي د غیر حاضرۍ په وجه باندې مټکوري شي هغه مټکورتوب په وجه باندې خدای د علم نه محرومه کړي استاد به ویل دا ټول عامیان مسلمانان به عالمان وي که دوی غیر حاضري کړی نه وي دا هر سړی چې بچی پیدا شي د هر مسلمان نو خپل بچی استاد جومات له راولي او د قرآن شریف ته کښېني الا ماشاءالله که چې ته داسې کسي او هغه خپل بچی جومات ته راوستی نه وي کنې هر مسلمان چې بچی پیدا شي جومات ته لیکن د دغه ماشوم نه خو ماشومتوب وخت کې سبق شروع شو ولې عالم نه شوی د غیر حاضري کوله د دغه غیر حاضرۍ په وجه باندې اثر دا ولګېده غریب لاړ عمر الله د علم نه محروم شو د عامیانو په صف کې راغی د باستام علاقې یو زنانه وه او یو بچی و ماشوم هوښیاره ښځه ده دا خپل بچی را روان که د ځان سره بورقې په سر راواچوله مدرسې ډېرې نه وي یو ډېره لرې مدرسه وه دې د خپل بچی بوتې چې به وتللو هغه ځای کې مولانا صاحب ته وویل وی استاذ زما دا بچی والی او دا کور ته مه راپرېږدئ چې تنګېدو نو کور ته مه راپرېږدئ چې تعلیم چې عالم شي بیا به راشي هغه زنانه ته واپس راغله د هلک مدرسه کې داخل شي د هلک ډېر هوښیار هلک دی سبق وایي وایي وخت داسې راغی چې د هلک ته مور رایاده شوه چې مور ورته رایاده شوه نو د استاذ ته یې ویلې استادجي زه به لږ لاړ شم او مور مې رایاده شوې ده مور به وینم بیا به راشم او ورته وایي بچیا داسې کارو چې ستا مورکۍ په خپله راغلې وه په پرده پرېښود دا هلک واپس لاړ کېناست
دا ماشوم جاړي سبق تناس دی جاړي پټیږي نه تختی نه بس استاد اجازه نه راکړي خو جاړي پس وخت چې تیر شه د هلک بیا راغی دی استاد ته وایي استاد جي دې وخت کې زه نه سپاره ینم او نه کتاب ینم چې کوم ځای ته ګورم ما ته د خپلې مور تصویر ښکاري نو زه سبق راواړم زما د دې سپاره کې ما ته د مور تصویر راواړي که دیوال ته ګورم په دیوال ما ته د مور تصویر راځي نو اجازه راکړه زه به کور ته لاړ شم د استاد پکه خبره ورته بیا وکړله هو دا طالب دی جاړي خو د جړا سره زمونږ په شان نه دی چې پټ بشمه نه اوبه تختمه دا ټول ګیمونه خو موږ ته یاد دي خو دغه هلک ته هم دا خبرې یادې وي ونه دا کار نه کوي پابندي خپله ده خو موږ سې جاړي استاد ته یره پیدا شوله چې دا ماشوم په سترګو ړوند نشي ته ډېر جړېدلاس نو درې طالبان یې ورسره نور کړل ویلار شي دا طالب کور ته بوځئ دا به خپلې مور سره ملاقات وکړي بیا یې ځان سره راواله طالب سار په وخت یې روان کړه ځای لرې دی ماسپښین نه وروسته اندازه کې چې کله ورسېدل هلکان یو طرف ته کېناستل دا هلک د خپل کور ګیټ ته مخامخ ودرېده دروازه وډبوله مورکۍ ګیټ له چې راله دروازه بنده ده څوک یې وی فلانې یمه څنګه رالې ته خو ما مدرسه کې داخل کړی که نه وی بیبي ته مې رایاده شوې فقط تاسو ملاقات کوم او بیا زما ملګري را سره دي نه 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 ملاقات نه کېږي هره مدرسې نه ده به دا هلک په دې روانه کې هم جاړي او د دې ګیټ مخې ته هم جاړي دا جړا یې مور اوري چې هر څه یې ګیټ نه کولاوه بچه ډېره زاري وکړه نو مور مه قرنګه د کور ګیټ بند کړی دی نو دا ملګري ورته وایي فلانیا مولکۍ دې دروازه د کور نه کولاوئ واپس بیا رسېدی نه شو پیري داسې طالب را روان کړه چې را روان یې کړ ډېره زمانه دې طالب جړلي د 3 میاشتو پورې دې طالب جړا کړې د مور پسې اخره کې ول الله تسلي ورکړه چې تسلي وشوله وخت تېرېده الله عالم کو دا دستربندۍ نه کېدلې دا دستربندي چې د کله کېدله نو نن د علاقې نه طالبان کلي ته لاړل او کلي کې هلته وویله چې د فلانې بابو زوی سبا فارغېږي او سبا به راځي مور خبره شوه چې زوی مې عالم شو سبا راځي د مور په اراده کې هلکې دا ده چې سهار لمونځ وشي او رڼا شي نور راوخېږي نو زه به دې لارې له لاړه شم او د دې زوی په انتظار به کښېنم چې کله راشي ستړي مشي به موسه وکړم او په استقبال باندې به خپل کور ته راوال خپلوانې تروريه ته ټولې خبرې زنانه لار کې ناسته ده زوی چې راغی نو ماشوم یې بولي و نوجوان راغی خپل بچی وپېژند ستړي مشي وکړل د هلک هم وژړل د مور هم وژړل را روان شو د دې هلک ژړا غلې شوله خو مور هم داسې ژاړي کور ته چې راورسېدل خپلوانې نیا ده او دا مې ترور ده او دا مې خور ده دې سره کور کې ستړي مشي وشوله خو د دې مور ژړا نه غلې کېږي دا بچی دې مور ته وایي بیبي وی ډېره زیاته ژړا در باندې ولګېدله داسې ژړا ګوره په ما هم راغلې وه یو وخت
د طالبۍ هغه حال ورته رایاد کړه چې هغه زه رالمه او تا ما ته د کور دروازه نه کولاوله. نو دا مور دی بچی ته وایي بچیا ته چې کله راغلې او د ګیټ نه مخې ته ولاړ وي نو که چې تا د ګیټ نه اخوا جړل نو ما به دې خوا نه جړل. ما د ګیټ نه دې خوا جړل که تا ګیټ نه اخوا جړل. مینه او محبت د مور او پلار غالب وي د بچي دومره مینه نه وي. لیکن ما بچی کور ته راغلی دی د چوټۍ په نوم باندې بیا چې ځي د جاړي خفه کېږي هغه خفقان په وجه مور ورنم رحم راشي خویندې په جاړي پلار ته وایي چې خیر دی پلانې به د خپل جومات استاز نه به سبق وایي او 3 ټیمه به ورځي سار به م ورځي او غرمه به م ورځي او ماښام به م ورځي او هلک دی جاړي خفه دی. لیکن د پلار اړو ټول په مخالفت وله وکړي نو هغه هم دې ته مجبوره کړي چې زه کلي کې دی وایي هغه هلک یو ورځ نیم 3 ټیمه لاړ شي بیا 2 ټیمه شي بیا 1 ټیم شي بیا هفته کې یو ځل شي بیا په میاشت کې یو ځل شي اخره کې ختم شي. زه په دې خبره یریدم ما ویل چې زه دې ته د کور دروازه کولاو کړم داسې نه چې الله پاک ورته د علم دروازه بنده نه کړي. د هغه هلک چې په داسې جړا وکړل او داسې علم حاصل کړ هغې هلک ته نن ویل کېږي بایزید بستامي رحمه. نن په تمامه دنیا نامه ده لیکن ګوره د ملاقات دپاره مور ورته ګیر کولاو نه کړه. د قرنګه عمر الله دا یاد ولرئ په سبق کې غیر حاضري دا عیب وګڼه دا عیب دی چې زما په بدن کې او طالبۍ زمانه کې مې طالبۍ کې عیب مې نه وي. زمونږ داسې حال امام محمد ابو یوسف رحمت الله علیه زوی وفات دی او نن درس هم دی د استاذ امام ابو حنیفه رحمه الله درس. سوچ کوي چې خدای پاک دې زوی جنازې ته ایثار شم که درس له راشم. اخرنۍ فیصله پړه کې دا وکړله چې کلي کې استادان ډیر دي او مسلمانان را جمع شي دي زما د زوی به جنازه وکړي. خو لیکن ګوره که زه پاتې شوم امام ابو حنیفه د درس خبرې به نن یا به عمر لارماني. حق وجه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه د زوی جنازې ته پاتې نشه د دفن کولو ته پاتې نشه دفن یې مسلمانانو ته حواله کو او دی لاړ د امام ابو حنیفه رحمه الله درس کې کېناست. د ډېرو خلکو هسې د ژوند کردار زما استاد د هدایت نتیجه جوړي. نو یوازې دا نه چې دلته به تاسو غیر حاضري نه کوئ نه د طالبۍ د سبق د وینا نه وروسته یو ځای له خپل حاجت له لاړ شي منډه وو 12:01 بجې پورې ستا یو ځای کې سبق دی خو یو کار دی دی په 2 بجې باندې کېږي په 2 بجې به وکړم انشاءالله. او ورځې د الله زمونږ او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه الله مونږ له وګرځوي. توفیق دی الله پاک مونږ له راکړي چې مونږ فهم د قرآن او عمل په الله نصیب وګرځو او قرآن شریف یا شرح د کتاب اغستل په دې نوم ماله چې زه بیا چاته وایم. تقی عثماني صاحب وایي چې هر کتاب علي هر کتاب نو په دې نوم مې الماله چې زه بیا چاته پړاوم په دې نوم مې اله چې ځان پې پوهوم. ستا د ځان د پوهېدو نه پس خدای ته به بل ته بیان کی په دې نوم یې ماله چې بل ته یې ویم. نه د خپل ځان کوشش کوه د ځان د پوهې دپاره یې علم قرآن باندې تشریح اخلم تفسیرونه د ځان د پوهې دپاره چې د خدای د کتاب باندې ځان ښه پوهه کړمه په داسې شیزونو پې علم راولمه چې دا ما ته د هغې علم نه و
په یسو خبرو باندې د الله پاک مالا او تاسو له عمل توفیق راکړي ان شاء الله به په خپل ځای باندې بیا خبره وصلی الله تعالی علی خیر